بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټایم دغه ته را روان شو نیوزیمبه نو اوس ځو دی هانپور ډیم ته. هانپور ډیم هم د دې کې یو 17 کیلومتر لرې دی. انشاءالله تاسو ته به دا درښیو چې هانپور ډیم څنګه دی او هلته څه دغه کېږي. دا ټایم موږ هانپور ډیم ته راورسېدو. هانپور ډیم ډېر زیات لاندې شوی دی، ډېر جهید تش شوی دی. اوبه انتهایي ډېر زیاتې کمې کړي. که تاسو وګورئ نه هغه جزیره مزیره پکې لاندې شوې ده، ډېره زیاته لاندې شوې ده او ډېر زیات که تاسو وګورئ دې ځای کې دی دا تقریبا دې ځای پورې چې په دې کوم ځای ولاړ یم دې ځای پورې دا په دغه کې دا بری دا اوس ډېر زیات لاندې شوی دی. ورځو که نه ګورو چې څه دي پکې. ټایم دا دی ګوره په دغه کې ناستو په بوټ کې په کښتۍ کې په هانپور ډیم کې خو اوبه ډېره کمه ده نو دغه جزیرې ته به اوړو دغه مخ ځای کې ته صحیح ده. وګورئ ها ډرون پکې پاسو دا پکې پیراګلایډینګ دغه والا دي کښتو والا دي دغه باندې پاسې دا دغه دی ماهامې ډیم دی هیلن دی بس په دې بوټ کې وشیم دغه ته مړې دي جزیرې ته. دا اوبه ډېرې زیاتې کمې شوي دي، دونه مزه نه کوي. او دا پکې دغه را روان دی ګورو دی خانپور ډیم ته چې کومې اوبه راځي نو دا تقریبا د ایبټ آباد دا نتیه ګلۍ او دا دغه د مري چې څونه اوبه ده د اسلام آباد د غرونو چې څونه اوبه ده دا ډیم د هغې نه جوړ ده او باراني اوبه ورته ډېرې زیاتې راځي. په دې کې نور څه نشته. دا پکې د اوبو جزیره ده ورسېدو ته ورسېدو ته نو دې ته به لږ راکوزېږو. ماښامنی ټایم دی دا مینځ کومه جزیره ده که نه انشاءالله تاسو ته په ډرون باندې ښیم چې په ډرون به راته راوړم په ډرون انشاءالله ځکه چې څونه دا په مینځ کې ده. سنټر دی په دې کې چې کومه وړوکې غونډه کې جزیره ده په دې هانپور ډیم کې. تاسو ګورئ نه هر طرف ته پیراشوټ به دغه پسې تړي پیراشوټ به دغه پسې تړي په دې کښتۍ پسې اوچتی تقریبا 2500 روپۍ دي او په دې کښتیو کې دغه نه دی زما ډېر ټول سپورټ دغه دی ښه مزدار ځای دی هانپور ډیم. راشي چکر ووهو اوبه لږې کمې شوي چې اوبه لږې سیوا شي بیا ورته په چکر راځئ. ډېرې لاندې شوي دي که نه دا غرونه ښکته شوي دي بیا دې ته په چکر راځئ او بیا ښه دی مخکې ګورو که نه چې کوم طرفونو ته کوي.
دا د خانپور په ډیم کې مین سنټر دی خاص په مینس کې نو دا ټول چار چاپیره خانپور ډیم دی ټول وګورئ دا نه خانپور ډیم دی غونډ ما همې ټیم دی نو ځکه دلته لږ سور کوي او بس انشاءالله لږ ټیم یې څارو د دې ګیله روانېږي کوو نور تیاره کېږي نو کور ته مرکول غواړي به بس دا ټیم اخرنی ټیم دی روانېږو د دې ځای نه د بل چکر سره به انشاءالله میلاویږو د الله په امان